د ابو ذر رضی الله عنه روایت ته فرمایي چې امرني خلیلی بسبع، زما محبوب ما ته د وو خبرو حکم وکړو. دا یو جامع او معنی حدیث دی. کوم موږ تاسو صرف په دې حدیث باندې عمل کوو، ان شاء الله موږ تاسو به کامل مسلمانان جوړ شو، کامل مؤمنان به جوړ شو. امرني بحب المساکین والدنو منهم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته دې خبره حکم وکړو چې د مسکینانو سره محبت ساته او د مسکینانو سره قربت ساته، نږدېوالی ساته، د هغې نه لرې مه تښته. مسکین سره محبت ساته، غریبانو سره محبت ساتئ، هغې سره نږدې اوسئ، د هغې محفل کې کښېنئ چې د هغې هغه درد تاسو وورئ. او بیا فرمایي وامرني ان انظر الى من هو دوني ولا انظر الى من هو فوقي. وی زما محبوب ما ته دا مو فرمایل چې اے ابو ذر د خپل ځان نه ښکته خلکو ته ګوره، بده خلکو ته مه ګوره. دیو جن فرمایي د ځان نه ښکته خلکو ته ګورئ چې تاسو ته اندازه لګي او تاسو په خپل حال باندې شکر وباسئ چې خدای شکر دې په دې حال پیدا کړی یم، د دې نه کم سے کم بهتر یم. یو بزرګ په لار روان دی، چپړې نه وی چولي، بل سړی ولیدو د هغه سره خپې نه وي، په سجده پرېوتو، خدای شکر دی چې په دې حال نه یم پیدا کړی. د ځان ښکته خلکو ته ګورئ، بده خلکو ته مه ګورئ. او بیا فرمایي وامرني ان اصل الرحمه وان ادبرت. او بیا فرمایي ابو ذر جان هو چې ما ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اے ابو ذر خپل رشتہ دارانو سره صله رحمي کوه، اگر چې هغې تا سره غم خاجي نه کوي، په بدل به غم خاجي نه کوي. زمونږ په معاشره کې دا یو ډېر لوی مصیبت دی چې موږ په بدل باندې غم خاجي کوو. که ښځې دي په بدل غم خاجي کوي، که سړی دي په بدل غم خاجي کوي. زما د پلار جنازې نه راغلي، زما د مور جنازې نه راغلي، زما ختم واغېره نه راغلي، بس پاتې واخله نه جي. صله رحمي ویلې کېږي دې ته، رشتہ داري ویلې کېږي دې ته، او احسان او حسن سلوک ویلې کېږي دې ته چې تا سره سړی غم خاجي نه کوي او ته ورسره غم خاجي شروع کړې. اگر چې هغې ستا نه مخ اړوي، ته به هغې سره غم خاجي کوې، ته به هغې سره خپل رشتہ داري ساتې چې تر کله پورې ته ساتلی شي. او بیا فرمایي وامرني الا اسأل احدا شيئا. او بیا فرمایي ابو ذر رضی الله تعالی عنه ما ته نبی سلام فرمایي چې چا نه څه غواړم، الله نه غواړه، چې څه غواړې د الله نه غواړه، که ستا پټ حاجت دی او که ښکاره حاجت دی د الله نه غواړه. او بیا فرمایي وامرني ان اقول بالحق وان كان مرا. وی ما ته زما محبوب فرمایل چې اے ابو ذر حق خبره کوه، اگر چې په چا باندې بده لګي، اگر چې په خلکو باندې ترخه لګي، اگر چې په خلکو باندې اگر چې خبره د خلکو د منشا مطابق نه، خو ته به حق خبره کوې چې کوم د الله او د پیغمبر خبره ده. د خلکو د منشا مطابق به خبره نه کوې چې زما مقتدیان په دې خوشحالېږي زه به دا خبره کوم، زما مقتدیانو کې حاجي صاحب دی په دې خوشحالېږي زه به دا خبره کوم، زما په مقتدیانو کې خان صاحب دی زه به هغه خبره کوم چې هغه په هغې باندې خان خوشحالېږي، په هغې باندې نواب خوشحالېږي، په هغې باندې پلانکي حاجي صاحب خوشحالېږي، په هغې باندې پلانکي حاجي صاحب خوشحالېږي، یا په هغې باندې زما خادم خوشحالېږي. زه به هغه خبره کوم چې هغه زما چې هغه د الله او د پیغمبر د حکم مطابق وي، اگر چې په خلکو باندې ترخه لګي. نبی سلام فرمایي ابو ذر ته ابو ذر حق خبره کوه، اگر چې په خلکو باندې بده لګي او ترخه لګي، بس الله د پیغمبر خبره کوه، کو څه کې مني او دې مني او کو نه مني خپل کار وکړي. او ورپسې بیا فرمایي د دې عبارت مفهوم دی. ابو ذر فرمایي اے ابو ذر الله اخاف فی الله لومۃ لائم. چې کله نیک کار کې او پاکي کې تا یو سړی ملامت کوي، داغه د ملامتیا پروا به نه ساتي. زموږ معاشره کې دا شی شروع دی، دا ډېر خطرناک مرض دی زموږ معاشره کې. په ما باندې خادي رااله زه به ګټنګ ټکور نه کوم، ما د خلک یې مړه څه غم دی شروع، دا خو څه غم خو نه دی، دا خادي ده ولګوه ورګټنګ. ولې ما ته به خلک ملامتیا راکوي چې ما دا واده څوک ستا په شان دی کوي. حضرت معاویه رضی الله عنه عایشه رضی الله عنها ته خط راولېږو
چې ام المؤمنین ما ته وصیت وکړي خو مختصر وصیت راته وکړي داسې وصیت چې هغه مختصر ومي او جامع ومي. نو عائشہ رضی الله عنها فرمایي اے معاویه ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې کله ته یو کار کې او په هغې باندې خلک خفه کېږي ته د الله د رضا لپاره یو کار کې ته الله پاک په هغې کار باندې خوشحاله او په هغې باندې خلک خفه کېږي د خلکو پروا مه ساته. چې کله ته د خلکو پروا نه ساتې نو الله پاک به ستا په زړه کې بې پروایي واچوي. هغه خلک تا پسې سل خبرې کوي ستا په هغې باندې پروا نه وي تا به الله پاک د هغې نه بې پروا کړي. او که ته یو کار دې دپاره کې چې په هغې باندې ستا نه الله خفه شي او مخلوق په هغې باندې رضا شي نو الله پاک به تا بیا مخلوق ته وسپاري چې مخلوق تا سره بیا هر څه کوي دی. نو چې کله مونږ تاسو یو کار کوو او مونږ تاسو د الله د رضا لپاره کوو که په هغې باندې مونږ یو سړی ملامته کړي یو سل پیره دې ملامته کړي مونږ د هغه ملامتیا پروا نه ساتو. نو اوس مونږ لکه نبی علیه الصلاة والسلام یو بل حدیث دی لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. د مخلوق اطاعت په خبر کې نه کوي چې په هغې کې د خالق نافرمانی راځي. نن مونږ اکه کار شروع کړی دی مونږ وایو دا خو غم دا خو خادي ده خادي چې کوم دی پټن ټکور باندې ښه ښکاري ډنګ عمر کړي غم دی غم خو په روج باندې ښه ښکاري میخه به کې لالکه او دا زما دا ملمانې دي او دا مې دا ملمانې دي او دا مې هغه ملمانې دي دا به کې څلوېښتمه ده او دا به کې کال دی او دا به کې جمعه ده او بس لګیا یې ورو زور موله ورکړي وي. ولې چې بیا به د خاندان خلک مونږ پسې خاندي چې ګورم مور پسې څلوېښتم ونه کړه پلا پسې کال مند ونه کړو دا یې ومه ونه کړه دا یې جمعه ونه کړه او دا یې خیرات ونه کړو. د خلکو د خوشحالولو لپاره مونږ د الله نافرمانی کوو او مونږ ټول په دې بیمارۍ کې اخته یو. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې هر هغه کار چې هغه ته د الله د رضا لپاره کې په هغې کې تا مخلوق ملامته کوي او سل پیرې دې ملامته کوي ملامته دي کې ته به د هغې پروا نه ساتې. او بیا فرمایي چې ما د نبی علیه الصلاة والسلام زما محبوب حکم وکړو وامرني او ما ته حکم وکړو ان اکثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله فانهن من کنز تحت العرش. وی ما ته زما محبوب حکم وکړو چې ای بزره ته لږې خبرې کوه ډېرې خبرې مه کوه او ته دا کلمه ډېره زیاته وایه لا حول ولا قوة الا بالله ځکه چې دا د عرش د لاندې چې کومې خزانې دي دا د هغې چابي ده. لا حول ولا قوة الا بالله دا د عرش د لاندې چې کومې خزانې د هغې چابي ده. چې کوم انسان د دې ورد ډېر زیات کوي دا خپله وظیفه جوړه کړي الله پاک به د خپلو خزانونو د اجر و ثواب ورکوي او د خپلو خزانونو به اسباب مهیا کوي.